إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله رب العالمين حمد وثناء وجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نبات زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ پیدا کړیو هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم کې بیان کړی دی او د هغې د بیانولو دپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیاء کرام را لېږلي دي دې ټولو ته یې دغه ډیوټي او دغه خبره ورکړې وه چې انسانه که چېرته ته د دې پیغمبرانو ښودلې شوي اعمال او د دې پیغمبرانو ښودلې شوي شریعت باندې عمل وکړي نو ته به د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي به حاصله کړي او که چېرته د دې ښودلې شوي احکاماتو په شریعت باندې عمل ونه کړي نو الله رب العالمین نه تاله راضي کېږي او نه به تاله جنت درکوي ځکه ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولوستو دې آیات کې هم رب العالمین دې خبرې طرف ته اشاره کوي د مؤمنانو صفت الله رب العالمین هغه بیان کړی دی چې والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان هغه خلک دي چې په خپل منځ کې دوستان دي ملګري دي که چېرته یو مؤمن ته تکلیف رسیږي یو مؤمن ته څه مشکل رسیږي نو دا بل مؤمن د هغې هغه مشکل او هغه تکلیف هغه سر ته رسوي هغې ته ورسره ودرېږي که چېرته کوم یو مؤمن کوم غلط کار کوي خلاف شریعت کار کوي نو هغې ته بیان کوي چې وروره دا خبره داسې نه داسې پکار ده ځکه الله رب العالمین هم فرمایي چې اولیاء په څه کې دي په کومو ښکارونو کې دي یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر نیکۍ طرف ته
رابلنه کوي او د بدۍ نه منع کوي په دې کې ورسره ملګرتیا کوي بل ويقيمون الصلاة او منځ قائمه ويؤتون الزکات او د الله رب العالمین چې کوم مال دی ورکړي دی په هغه کې د الله رب العالمین حصہ زکات هغه وباسي ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله دا هغه کسان دي چې رب العالمین په دې باندې رحم کړی دی مهرباني به کړی ده لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین چې کله قرآن کریم شروع کړی دی په هغه کې هم د مؤمن دا صفت بیان کړی دی د الله رب العالمین د متقی دا صفت بیان کړی دی چې یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دلته وګورئ مؤمن او د متقی دا دواړه صفتونه برابر دي چې موږ په ټیم سره قائم وي او د الله رب العالمین په لاره کې به زکات ورکوي بیا الله فرمایي چې وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار مؤمنانو سره الله رب العالمین دا وعده کړی ده چې ګوره تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم را لګل شوی دین دې کوم احکامات دي کوم شریعت ته په هغه باندې عمل وکړو نو الله رب العالمین به تاسو له جنتونو درکې داسې جنتونه چې د هغې نه لاندې نهرونه بهیږي بیا به د انسان په زړه کې دا خبره راځي چې یاره دې جنت ته به موږ یو څو ورځو دپاره به داخلېږو لکه څنګه چې یهود ویله چې لن تمثل النار الا ایاما معدودات موږ ته به چې دی نو اور نه رارسېږي مګر یو څو ورځې چې کوم ورځو کې موږ د غسخي عبادت کړو هغه موږ ته به اور رارسېږي بیا به الله موږ جنت ته راداخلوي ولې موږ په حقه باندې یو هلته ورته الله رب العالمین وفرمایل چې تاسو الله رب العالمین سره څه وعده کړې ده چې تاسو ته به سولې خورځې اور درکړي سولې خورځو نه بعد به بیا اور نه میلاویږي دا وعده به الله سره کړې ده نه بلکې الله رب العالمین دلته مؤمنانو ته خبر صریح والفاظ سره دا خبره وکړله چې خالدین فیها دمو یهودو باندې دا ارمان مه کوئ چې یو څو ورځې به پاتې شو یو څو ورځې به یو بیا به وځو نه الله فرمایي چې خالدین فیها ومساکن طیبة او ډېر ښه ځای دی د اوسېدلو فی جنات عدن او لویه خبره زما محترمو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العالمین جنتیان جنت ته داخل کړي دوزخیان دوزخ ته داخل کړي بیا الله رب العالمین جنتیانو ته متوجه شي چې تاسو په دې نعمتونو کې خوشاله یې او که نه نور څه پکار دی او که نه جنتیان به ورته وایي چې الله نور موږ څه غواړو تا موږ چې جنت ته داخل کړو تا موږ له داسې نعمتونه داسې اسایشونه دا دې راکړي دي نور زموږ څه پکار دي الله رب العالمین به ورته وایي چې یو شی شته هغه به هم در کوم دنه هغه څه شی دی چې نن نه بعد به زه په تاسو باندې غوسه کېږم نه زما رضا او زما محبت هغه ستاسو دپاره دی ورضوان من الله اکبر ګوره الله رب العالمین قرآن کې مو فرمایي چې ورضوان من الله اکبر او د الله رب العالمین رضامندتیا دا ډېر لوی شی دی چې چا نه الله رب العالمین راضي شو نو دا ډېر لویه خبره ده تاسو وګورئ صحابه کرامو تاریخ ولټوئ صحابه کرامو هغه محنت هغه مشقت د ژوند د تېرولو هغه وګورئ دیو ته چې الله رب العالمین په دنیا کې ویلي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب العالمین د دیو نه راضي دی دیو د الله نه راضي دي نو دا په څه خبره باندې دا په دې باندې چې دیو کم دین کم شریعت کم احکام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ورکړی او موږ ته بیان کړی دی هغه دیو من او عن په ځان باندې تسلیم کړی دی لکه بلال ابن رباح رضی الله عنه واقعه وګورئ حبشو یو غلامو د حبشو له یو کس راوړلو په مکه کې په امیه باندې خرڅ کړو خو چې کله هغه ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړی دی سمدستي هغه نبوت قبول کو خو چې کله د هغې بادار مالک ته پته ولګېدله چې زما غلام مسلمان شوی دی قسم عذابونه یې ورله ورکړل تاسو سیرت تاریخ ولټوئ په هغې کې هم دغه خبره بیانه کړې ده چې بلال رضی الله عنه به د مکې په دې سور نور کې او دا میدان چې کله
صفا پروت وي او نور پې لګېدلی وي او دا ډېر سخت ګرم وي وایي کمیس به یې ترې ویستلو په هغې باندې به یې سملو په هغې باندې به یم زه مطمئن نه شو غټ غټ قلم به یې راواغسته او د هغې په سینه باندې به یې کېښوستل په خېټه باندې به یې کېښوستل او د چابک باندې به یې ګزارونه ورکول دا ټول سختیانې دوی چې برداشت کړي دي زما محترمو څه دپاره دا صرف د الله رب العالمین د دین دپاره او هغه دین او هغه احکامات چې کوم پیغمبر راوړي په هغې باندې عمل دپاره دا برداشت کړي دي زما محترمو بیا وایم چې تپوس به کوو چې د پیغمبر په باره کې غلطې خبرې وکړه هغه وایي چې دا به هېڅکله نشم برداشت کولی ستا اله څوک دی منات او عزا په باره کې خبرې وکړه هغه ایمان راوړه هغه به همدا یو خبره کوله چې احد احد حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو ورځ تپوس وکړو د بلال رضی الله عنه نه چې دومره تکلیف او دومره سختی او دومره مشقت ته برداشت کوو او بیا دې احد احد ویله وایي دا مې د دې د وجې نه ویله چې ما ته پته وه چې دا مشرکین دا په څه باندې خفه کېږي او غوسه کېږي د الله رب العالمین په وحدانیت باندې ما ته خپل د تکلیف او د درد پروا نه وه ما دا غوښتل چې دا خلک په څه باندې غوسه کېږي چې زه نور هم غوسه کړم په هغې باندې دې طرف ته به زما سوچ او فکر و مصعب ابن عمیر رضی الله عنه تاسو وګورئ څومره تکلیفونه او سختیانې برداشت کړي دي چې کله ایمان یې نه راوړی مالداره کورنۍ وه مور ورته دومره اسایشونه ورکړي وو چې ښایسته ښایسته جامې او داسې عطرونه به یې لګول وایي چې په کومه لار باندې به هغه لاړو خلکو ته پته لګېدله چې یاره په دې لار باندې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه هغه تېر شوی دی خو چې کله ایمان یې راوړو اسلام یې راوړو مور چې دی نو هغه اسایشونه او نعمتونه ترېنه واخیستل دا کپړې چې دی نو هغه هم نیمې نیمې ورسره وي نیمې به یې نه وي اچولې نیمې به یې اچولې وي او دې بدن به یې داسې څرمنه غورځوله لکه دا ځناور چې کله په موسم بدلېدو سره خپله څرمنه غورځوي د تکلیف او د کمزورتیا نه د غریبۍ نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه مصعب دی چې کله ایمان یې نه راوړی نعمتونه او وسایشونه به او چې دی نو کله ایمان یې راوړو دا تکلیفونه دا سختیانې چې برداشت کړي دا څه دپاره دا صرف د اسلام او د دین دپاره چې څه شی وشي الله رب العالمین راضي شي رضی الله عنهم ورضوا عنه دوی د الله نه راضي او الله رب العالمین د دوی نه راضي دي وګورم دې مؤمنانو ته الله فرمایي چې ورضوان من الله اکبر دا رضامندتیا د الله رب العالمین دا ډېره لویه ده د هر قسم نعمت نه د هر قسم اسایش نه د هر قسم مهربانیانو نه چې رب العالمین د انسان نه راضي شو بس نور هیڅ هم نه دی پکار لکه وګورئ کور کې چې کله بچي سورانه وکړي او پلار په هغه ماشومانو باندې غوسه وي نو دا بچي خفه ناست دي یو ګوټ ته ناست وي ګوري کور کې چې کله دا پلار راننوځي چې بله کمره کې ننوځي چې پلار کم کمرې ته ننوځي دا ماشوم د هغې نوځي بله کمره کې ولې پلار غوسه خو چې کله پلار یې رضا وي پلار یې خوشحاله وي د ماشومانو نه نو دا ماشوم خپله دې پلار خواله راځي پلار سره لوبې هم کوي پلار سره ګپ شپ هم لګوي پلار سره داسې ماحول جوړوي چې هغه د دوستانه ماحول وي هغه د ګپ شپ ماحول وي نو همدغرنګه زما محترمو چې الله رب العالمین زمونږ نه په دې اعمالو باندې راضي شو نو زمونږ ته هېڅ هم نه دي پکار بس صرف د رب العالمین رضا او د رب العالمین خوشنودي هغه زمونږ مطلوب ده ورضوان من الله اکبر د الله رب العالمین رضا دا د هر قسم کارونو نه لوی نعمت او لوی کار دی اوس هر انسان به دا سوچ کوي چې یاره د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین نعمتونه دا خو شته خدا به څنګه حاصلېږي په کومو کارونو باندې به حاصلېږي نو راځي هغه اعمال ګورو چې په هغې باندې موږ ته د الله رب العالمین رضا هغه حاصلېږي ټولو کې اولنی زما محترمو الله رب العالمین خپله فرمایي چې کله انسان کوم عمل کوي هغه ته دا پکار دی چې خپل زړه خالص وګرځي خپل زړه صفا وساتي د هر قسم ته ریا نه د هر قسم ته شهرت نه د هر قسم د ځان ښودلو نه ځکه الله فرمایي چې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین
ما د انسانانو ته دا حکم نه دی کړی مګر د څه شي خبرې چې عبادت د الله وکړئ څه دپاره مخلصین له الدین دی الله رب العالمین دپاره دا دین خالص وګرځوئ منزله وختي راځم په زړه کې دغه خبره واچوئ چې یاره الله ما ته حکم کړی دی ځکه راځم الله رب العالمین ما د عبادت دپاره پیدا کړی یم زه د الله رب العالمین بندګي او عبادت په دې باندې کوم تر څو پورې چې دا نیت زموږ خالص نه وي نو موږ ته د الله رب العالمین رضا او خوشنودي نه حاصلېږي لکه تاسو وګورئ زما محترمو هغه مشهور حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت او د جهنم اور به الله رب العالمین چې لمبه کوي لکه دا بهر انګېټو والا تاسو وګورئ دا میانو والا یا نور څه داسې و دغه والا چې کله اور له لمبه ورکوي نو هغه دا د غوړو نه چې کوم مساله او کوم دغه راوځي هغه د اور باندې راوغورځي دا اور لمبه شي او تیز شي نو الله رب العالمین به داسې خلکو باندې به دا اور د جهنم لمبه کوي چې په هغې کې یو هغه کسان دي چې هغه صرف د دنیا کې کوم عمل کړی دی کوم کار کړی دی هغه صرف څه دپاره د ریا او د شهرت دپاره یې کړی دی د دې دپاره نه چې الله رب العالمین را راضي شي صرف د دې خبرې دپاره دا خبرې په ذهن کې ساتلې وي چې یاره زه خو ډېر لوی سړی یم یاره زما سټیټس خو ډېر لوی دی ما ته خو خلک دا نوم اخلي دا نوم اخلي زه څنګه چې دی نو داسې کار وکړم زه څنګه چې ځان کمزوری کړم زه څنګه چې دی نو ځان عاجز او انکسار کړم خلک به څه وایي خلک به څنګه خبرې کوي دا سره څنګه کېدای شي چې ما ته داسې خبرې کوي او داسې راته دا وایي او دا وایي نه زما محترمو بلکې الله رب العالمین فرمایي چې کله انسان دا غواړي چې رب العالمین د هغه نه رضا شي او رب العالمین مطلوب شي نو هغه بیا دې خبرو ته نه ګوري ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من التمس رضا الله بسخط الناس رضا الله عنه وارضى عنه الناس څوک چې د الله رب العالمین رضا د خلکو په غوسه کې لټوي و الله رب العالمین به هم رضا شي او دا خلک به الله رب العالمین د دې نه رضا کړي معاویه رضی الله عنه چې کله گورنر شو خلیفه شو ټولو کې اولنې خبره کار دا وکړو چې عایشه صدیقه رضی الله عنها ته خط ولېږلو چې ای مورې ما ته لږ وصیت وکړه ما ته لږ نصیحت وکړه هغه ورته دغه خبره وکړله چې ګوره که چېرته ته دا یو کار کې او په هغې کې ستا مطلوب او مقصود دا خبره وي چې یاره الله رب العالمین رانه راضي شي او د خلکو دې خبرې ته نه ګوري چې خلک به څه وایي خلک به څه وایي خلک چې هر څه وایي وایي به خو ستا نیت په دې کار کې وي په دې خبره کې وي چې الله رب العالمین زما نه راضي شي وی الله رب العالمین به هم ته راضي شي او دا خلک به الله رب العالمین ته راضي کړي خو که چېرته ته دا ګورې چې یاره خلیفه یم یاره د مسلمانانو مشر یم او امیر یم که چېرته اوس دا کار کوم خلک رانه خفه کېږي خلک رانه اوړي د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي هغه ته نه ګوري هغه ستا مطلوب و مقصود نه وي وی الله رب العالمین خو د ناسې ناراضه دی الله به دا خلک هم ناراضه کړي دا به لاړ شي چې د کوم خلکو رضا تعالی ته وروي الله به د هغه ناراضه کړي نو ځکه زما محترمو هر کار چې مونږ کوو هر عمل چې مونږ کوو کوم شي باندې چې قدم اوچتو کوم شي ته چې لاس اچو صرف په زړه کې دغه خبره واچو چې یاره دا کار چې کوم خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره او د الله رب العالمین د خوشنودي د حاصلولو دپاره کوم الله چې کوم جنت تیار کړی دی د هغې جنت د حصول دپاره دا کار زه کوم نو هله به الله رب العالمین زموږ ناراضي هم شي او ورضوان من الله اکبر بیا الله فرمایي اخره کې ګوره لویه خبره الله رب العالمین چې موږ ته کړې ده هغه څه شی دی ذلك هو الفوز العظیم دغه لویه کامیابي ده لوی اجر دی چې کله انسان د الله رب العالمین رضا لټوي ځکه دا ریا دا خوشنودي دا شهرت دا خو الله رب العالمین د منافق صفت ذکر کړی دی چې کله منافق
مانځه ته ودرېږي او د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي مقصود نه وي، نو هغه څه شی کوي؟ جومات ته چې کله راشي خوا دې خوا وګوري چېرې خلک ما ته ګوري او که نه، که چېرته خلک هغه ته ګوري نو دا څه کوي؟ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. خلکو ته وګوري چې یاره پلانې ما ته ګوري او که داسې عاجزي او انکسارۍ سره ودرېږي او دا ستم راکوب کړي. لکه عمر رضی الله عنه چې کله یو ځل مسجد نبوي ته راغی، یو دوه کسان یې ولیدل په مانځه ولاړ دي او دا سټونه یې راکاږه کړي دي. بیا یې تپوس وکړو چې تاسو دې مانځه کې دا سټونه ولې کاږه کړي وو؟ هغه وایي چې موږ په عاجزۍ او انکسارۍ سره ولاړو. عمر رضی الله عنه ورته وفرمایي چې دا عاجزي او انکساري دا نه چې ته دا سټ راکوب کړې او سترګې دې پټې کړې وي، بلکې عاجزي او انکساري او د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي او یو کار کې اخلاص هغه ستا زړه سره تعلق ساتي چې ستا زړه کې څه شی دي. لکه حدیث کې هم راځي چې ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله رب العالمین ستا د شکل ته ستا د جوسې ته نه ګوري چې څومره ښایسته یې، څومره پیړ یې، څومره نری، بلکې الله رب العالمین ستا زړه ته ګوري، ستا اعمالو ته ګوري چې د دې عمل د دې په زړه کې څه شی دي، کوم کارونه دي. ته دې په خوله باندې شل ځل وایه چې یاره زه دا فلانی کار کوم صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره کوم، نور مې څه مقصد نشته دی. ته ولې ما پورې نه ختئ؟ ته ولې ما سره داسې خبرې کوې؟ زما دا کار صرف د الله د رضا دپاره ده. په خوله باندې زما محترم اسم نه کېږي. په خوله باندې چې کوم انسان دا خبرې کوي دا ریا ده، خلکو ته ښکاره کوي، خلکو ته پته نشته دی، خو په زوره موږ خلکو ته دا ښکاره کوو چې یاره وګوره که زه دا پلانی کار کوم صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره. که چېرته ستا په زړه کې رضا او د الله رب العالمین خوشنودي مطلوب وي نو ته به هېڅکله خلکو ته به دا نه ظاهره، بس خپل ځان سره به دا دغه کې. ځکه هغه مشهور حدیث دی سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اووه کسان هغه دي چې د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې نه وي. یو په هغه کې هماغه سړی هم ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې دا زړه وقلبه معلق بالمساجد، جومات پورې تړلی شوی وي. څنګه تړلی شوی وي؟ هر وخت کې دا ګوري، د ده په زړه کې دا خبره موجود وي چې یاره اذان به کله کېږي، یاره د الله رب العالمین عبادت د الله بندګي به زه څنګه وکړم، څه ټایم به کوم، کله به هغې له ورځم. دا صرف څه شی د زړه پورې تعلق ساتي. زما محترمو په خوله باندې خلکو ته دا ونه وایي چې یاره اذان به کله کېږي، یاره راځئ مانځه له ځو، یاره مونځ ته به کله ځو. نه، ستا د اعمالو تعلق، ستا د زړه تعلق هغه صرف د الله رب العالمین سره چې خلک تا نه خبرېږي نو الله به الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي به مونږ ته حاصلېږي. صحابه کرامو ته چې الله رب العالمین په دنیا کې د جنت زیری ورکړی هغه هم په دې خبره باندې ورکړی چې دیو به خلکو ته خپل اعمال نه ښکاره کول بلکې د خلکو نه خپل عمل پټولو. تر دې پورې زما محترمو چې کله دا سورة حجرات اولنی آیاتونه را نازل شو، یو صحابي کور کې کېناستو او ژړلې. که چېرته د دیو تعلق د الله سره نه وی نو ده به ویلی وی چې یاره دا آیات زما باره کې نه دی، تاویلونه به کړي چې نه دا داسې دی او دا هغسې دی او دا خوا دی دا دې خوا دی. لیکن نه، هغه آیات لا تقدموا بین یدی الله ورسوله لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دغه آیاتونه چې نازل شو نو یو څو ورځې مسجد نبوي ته د یېرې د لاسه رانړو او ژړلې کور کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې پلانی صحابي ولې نه راځي؟ بل صحابي وویل چې یا د الله رسول هغې کور زما د کور سره نږدې دی، زه به معلومات وکړم. هغه چې تپوس وکړو ورته یې وفرمایل چې یا د الله رسوله هغه صحابي خو دا خبره کوي چې یاره زما اواز هغه ډېر تیز دی اوچت دی او الله رب العالمین وایي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. ولې؟ وګوره د خلکو نه معامله یې ونه کړله، خلکو ته ځان ښکاره نه کړو بلکې د زړه سره تعلق د الله رب العالمین سره وساتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له زیری ورکړو چې نه، د آیات ستا په باره کې نه دی، ته خو جنتي صحابي، تا نه خو الله رب العالمین رضا شوی دی.
ولې دا په دې وجه باندې چې هغه خپل تعلق خپل زړه چا سره ساتلو د الله رب العالمین سره ساتلو. الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین هغه اعمال زموږ نه واخلي چې هغه زموږ د رب العالمین د رضا او د هغې د خوشنودي د حاصلولو ذریعه ګرځېږي او د هغې اعمالو نه د الله رب العالمین موږ بچ کړي چې هغه د الله رب العالمین د قهر او د غضب سبب ګرځېږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. زما محترمو هر عمل چې مونږ کوو نو په هغې کې د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي وګرځو نو دې کې به الله رب العالمین مونږ نه راضي کېږي. دویم عمل چې په هغې باندې الله رب العالمین زمونږ نه راضي کېږي هغه څه شی دی؟ کوم کار چې مونږ کوو کوم عمل چې مونږ ته الله رب العالمین د رضا دپاره وکړو نو په هغې باندې مونږ د الله رب العالمین شکریه ادا کړو. لکه خوراک کوو څښاک کوو چې د هغې نه بعد مونږ الحمدلله وایو د الله رب العالمین شکریه ادا کړو. کوم کار چې مونږ نه وشي مونږ دا ونه وایو چې یاره دا زما په وجه باندې شوی دی زه د دې لایق وم نه بلکې دا ووایو چې یاره الله رب العالمین دا مال راکړی دی په دې باندې د الله حمد دی د الله شکریه ده. لکه قارون ته چا ویلي و چې د الله رب العالمین شکریه ادا کړه په دې دومره خزانه باندې په دې دومره نعمت باندې هغه څه ویلي و انما اوتیته على علم عندي دا زما له طرف نه مال راکړی زه د دې لایق وم ځکه الله مال دا راکړی دی ګنې تا نه دې درکړي که نه تا نه دې را میلاو شي که نه نه بلکې په دې نعمتونو باندې مونږ د الله رب العالمین شکریه ادا کړو نو الله رب العالمین به زمونږ نه راضي شي. او که چېرته مونږ داسې وایو چې زه د دې لایق وم زه د دومره حیثیت زما موجود و چې زه دې منصب ته او دې دغه ته ورسېدم نو په دې باندې الله رب العالمین نه راضي کېږي بلکې الله زمونږ نور هم غوسه کېږي. او الله فرمایي چې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کوم نعمتونه چې ما درکړي دي د هغې په باره کې به زه تاسو نه تپوس کوم. علما فرمایي چې دا آیات د صحابه کرامو په زمانه کې نازل شو او د صحابه کرامو زندگی څه وه چې په پزکۍ باندې د کجورو په پاڼه باندې څملاستل به او دغه کجورې اوبه دغه به اسکل او بیا هم الله فرمایي چې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ما او تاسو ښایسته جامې مچو ښایسته خوراکونه هم کوو ښایسته قالینونو باندې سملو نو که چېرته مونږ په دې شي باندې د الله رب العالمین شکریه او د الله حمد بیان نه کړو نو په دې باره کې به مونږ د الله رب العالمین تپوس کوي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د هر عمل د کولو د هغې نه بعد رب العالمین د شکریه ادا کولو توفیق دې راکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا